السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن په 2 پوینټ باندې خبره کو. سبا بل چې کوم مولانا صاحب یو کال ورده او دومه د لکی مروت چې کومه مروت کومي جرګه ده چې هغه چې اختلاف ده په دې 2 پوینټو باندې خبره کو. ډېر مونږ بعد تاسو سره مخاطب یو. بقایا چې کوم حالات په دې ملک باندې تیر سره الله دې بقایا په دې ملک باندې رحم وکړي. اوله خبره مولانا صاحب ته کوو چې یاره مولانا صاحب که چیرې تا د ذاتیات خبره وی، تا ذات خبره وی، لا د موږ مروت کوم خبره وی، دا د موږ لکي مروت امن خبره وی، ټانک امن خبره وی، ډي ای خان امن خبره وی، یا د ډي ای خان ټانک لکي مروت پاسماندګي خبره وی، نو په هغې باندې به موږ کوم تا ته لبیک ویله او په دوله سر سترګو به موږ کوم تا سره ولاړو او تا ته به درته. خو زه دلته لږ بحثیت یو مروت کوم دی چې سیاست خبره نسته ملګرو. دا به سیاست ته نه سره راولو او په دې به تنقید نه سره کوو، صفا خبره به کوو. هر مروت کوم چا د که د پالټۍ ده او که بغیر بلې پالټۍ ده خبره به کوو صفا صفا. ګوره مولانا صاحب په اقتدار چې که چیرې موږ ویلي وی چې ته داسې حاله او دی وی لا تا حکومت وی، خو حکومت دا د ټول غله زمن دی. شهباز شریف سات تا ورکړی ده چې تا ته نه و پکار. اخر د سراج الحق خو هم دا د صوبې چې خو په یو سیډ باندې ناسته خپل جان یو کس ته خو خپل جی باندې برقرار ده. نو مولانا صاحب دومره مهنګایي باوجود تا دلته درنې کړې وې، تا لانګ مارچ کړی و، خو اخر چې کومه مهنګایي په عروج باندې ده د هر سړي ته پته ده. او نن چې غریب کوم په دې مهنګایي چې پیسه هوا ده د دې به ته هم جواب دی، ځکه چې مهنګایي خلاف د دې حکومت ته تا یوه ورځ ګریوان ته لاس نه ور واچول. او چې نن د شهباز شریف خبره راله، لا د زرداري دو خبره راله چې په دې ته چیف جسټس لاس ور اچوي، نو هغې ته په فرنټ لاین باندې ته د دو سپورټ کوې. دا ډېر د لوی افسوسناک خبره ده موږ دپاره او د شرم خبره ده چې مهنګایي خلاف خو تا دو ته نه وویله. لا تا د لکي مروت عوام دی چې کوم امن خراب و، د امن پاره تا دا عوام پاره خبره نه وکړه. افسوس ته چې دا اجلاس تا دا درنه تا دې پاره درغوښتی وی چې لکي مروت چې کوم امن خراب ده او تا هلته د درنه د عوام تر غوښتی وی، نو موږ به بیا په دوه لاسو تا ته سلام وکړو. په دې قوم به ګران وې او د قوم پاره به تا ډېر یو غټ دا کار و قدم و چې تا کړی وی. خو افسوس چې تا نه وکړو. اوس نن چې د نواز شریف چې کوم نون لیگ د همیشه هر بچی ته پته ده چې دا د غله زمون دی، د قوم دشمنان دی، چې هغې نن حکومت ته خطره ده. نو تا نن دومره په غوسه یې چې نن تا هر شی چیلنج کړی دی. خو زه دلته صرف دومره وایم چې دا قوم اوس دومره شعور او باشعور خلک دا شعور لري چې هر شي ته ورپیږي، په هر شي باندې پیږي. چې مولانا صاحب تر اوسه پورې د مهنګایي خلاف تا غږ نه وکړو، تا د قوم پاره امن پاره خبره نه وکړه، تا د قوم پاره پاسماندګي پاره خبره نه وکړه. کم از کم کال نه د ډېر ټیم کېږي په حکومت چې خو تا د قوم پاره داسې توره نه ووالله چې همیشه د قوم ته پاس کړی. که لکي مروت عوام ده، که ټانک ده، که نور علاقې دي، تا سره د زیلو ډېره لوی قرباني کړې ده. خو افسوس چې دی همیشه تا اګنور کړی دي دا خلک. او نن چې خپل 2 وزارتو دپاره ته د دې غلو سات ورکوې او دې دپاره دومره غټ قدم اخلې، نو زه صرف دومره وایم چې موږ مروت کوم چې چوره دي
مروت کوم همیشه که دلته هر پالټۍ موږ پښتانه دلته استعمال کړي یو او موږ استعمالوي خو کاش تاسې موږ ټول کوم چې چوره پښتانه کومونه یو په پارټیو چې تقسیم یو سره او پارټیو تقسیم له وجې موږ دا حال دا چې موږ بدامني حوالې سره او موږ حالات د پسماندګي حوالې سره کنه د وسایل د موږ کې پیکې چې هر ضلع چې دومره وسایل دي خو موږ دلته صرف هر سړی نارې وایي چې موږ پنجاب نه غنم نسو راړوی یو شی نسو راړوی خو افسوس دا ده چې تا کوم لیډران دي هغې ته خرچ کړی هغه تا باندې پیسې اخلي دا یې خپل په هغې تا په وسایلو باندې عیاشي کوي خو د تا حق پاره خبره نه کوي نو دا خلکو پیژندو او مهرباني وکړو چې په خپله من چې د پالټۍ چې کو پارټیو په بیس چې تاسې موږ کوم تقسیم سلی یو هغه تقسیم چې تر چوره پورې موږ ختم کړی نه تر دوره پورې موږ دا پسماندګي د موږ امن او موږ سره چې کوم حالات دي موږ سره چې کوم لګیا ده تر هغې پورې موږ نه سمیږي دویمه خبره مروت قومي جرګه ویډیو ډېرې ملګرو لوی خبرې ډېر مو په زړه کې خبرې دي خو بیا ویډیو ورداسې ملګري وایي ویډیو لنډه جوړو مروت قومي جرګه چې اختلاف وایي چې پیدا سلی ده جنا کسانو استعفاګانې کړي دي زه مروت قوم ته صرف دومره وایم چې د مروت قومي جرګې چیرې یوه داسې کارکردګي به چیرې ماته چوک راوښیي چې د قوم پاره دو داسې یوه توره والي لا توره خبره یې کړي خو تر اوسه پورې دو داسې قوم پاره یوه توره نه ده والي او نه قوم پاره داسې په یوې تورې باندې دو درېدلي دي چې دا قوم په دو باندې فخر وکړي نو داسې مروت قومي جرګې ته ضرورت نشته دا موږ مخکې چې کومه ده ویلي دي چې دا موږ ته نامنظوره ده موږ انعام خان ته وایو مروت بیټني قومي تحریک چیرمین چې ده چې هغې ته دا درخواست کوو چې یو اجلاس روغواړه د لکي مروت چې چوره یونین کونسله دي هر کلی لکي مروت ټوټل یونین کونسل هر یونین کونسل نه د یو کس راواخیسته سي یو مشر او د دې مشر د سربراهي صدر د چیرمن انعام خان سي او د هر یونین کونسل نه د یو مشر راواخیسته سي او نوې مروت قومي جرګه د جوړه سي ځکه چې هغې چې چند سیاسي کسان دي او هر یونین کونسل نه کس نسته پچې مشر نسته پچې ډېر قومونه داسې دي چې په هغه چې اګنور دي چاته هغې قومي مروت قومي جرګې چې عہده نه ده میلاو هغې چې شامل نه ده نو په کار د مروت قومي جرګه چې وایه چې هر یونین کونسل نه یو مشر وایه د لکي مروت چې چوره یونین کونسلان دي نو موږ وایو چې انعام خان د دې لکي مروت د دې مروت قومي صدر جوړ سي او د دې هر یونین کونسل نه یو کس تر واخیسته سي او په دې د مکمله یوه کابینه جوړه سي او انشاءالله زه امید کوم چې مروت قومي جرګه په انعام خان په قیادت چې د قوم پاره ډېر چچو وکړي ما امید ده او لکي مروت چې بل داسې سړی زه نه وینم چې د قوم پاره دی داسې توره ووایي له داسې تورې خبرې کړي مننه جوړ